دا امام کسائی چې دا ډېر لوی مناظر کسائی د امام ابو یوسف یو مناظره تیر شوی و هغه هم داسې و چې امام ابو یوسف په دلیل کې مخکې کړه امام ابو یوسف پړک هارون رشید باچا سره دواړو دی خی اړخ کې به کسائی کېناست او چپ اړخ کې به قاضي ابو یوسف کېناست یو ورځ امام کسائی رستو راغی امام ابو یوسف لاړ هلته کېناست په خی اړخ کسائی ډېر غوسه بادشاه پاسېده وی داسې نشي کېدی چې په دې خی اړخ کې به ته کېنې ما سره به ته مناظره کې مناظرې به شرایط دا وي چې زه به تا باندې نحوي سوال کوم ته به جواب په فقه راکې ته به په ما باندې فقهي سوال کې زه به جواب په نحوه درکوم ځکه زه د نحوي امام یم او ته د فقه امام چار یو پړ شخی اړخ د هغه دی بیا به پکې لانجې نه وي که راځي که نه راځي دا اړخ به ورته تش پرېږدو صحیح شو امام ابو یوسف هغه یې مخکې یو وایه اعتراض دې کوه وی مانځه کې چې ترک الواجب وشي تکرار الفرض وشي څه به پکار یې وي سجده سهو امام کې صحیح ورته وی که دا سهو یې کوله بیا پکې سهو شي بیا څه پکار دی بله سهو نشته مونږ به د سر نه وی دلیل په نحوه کې وایه وی دلیل لا سره دا دی چې المصغر لا یصغر ثانیا یو څه چې تصغیر وشي رجل نه رجل جوړ شي بل تصغیر نه کېږي وی ښځه زه دلیل دې مرا کراته خو ته وایه ستاسو اعتراض دی وی ته چې قاضي د وخت دی یو سړي داسې کسان راوستل او څه ترې ورک شوي دي جامې دواړه مقر دي خو د اقرار په الفاظو کې فرق دی دا یو راغی اقرار کوي چې ما پټی کړی دي دا بل راغی اقرار کوي چې ما پټی کړی دي خدا یو الفاظ دسې وایي انا سارق صوب فلان سارق منون که صوبه کې عمل ورک او دا بل وایي انا سارق صوب فلان سارق مضاف کا صوب لاس د چاک پرې کېږي د چا نه پرې کېږي قاضي ابو یوسف ورته وی د دواړو لاس پرې کېږي خطا شو د دواړو خو ځکه نه پرې کېږي چې دا یو وایي انا سارق صوب فلان منون که عمل ورک اسم فاعل لره او شرط د عمل د اسم فاعل اعتمادات سته دي او زمانه حالیه استقبالی ده چې مشابهت د مضارع سره قوي شي عمل ویسي کی عمل شبهی لري نو د انا سارق صوب فلان مقصد دار چې د عمل ور کړی دی چې زیا فی الحال پټوما یا به ثبات پټوما لا پټی کړی نه دي نو لاس څنګه پرې کې ولی چې کله اسم فاعل په معنا د مضا یا دوام استمرار سره عمل نه کوي او دلته عمل کړی دی چې عمل کړي معنا حالی استقبالی باخلی نو د خو مخ کې نغل نه دی کنه چې اقرار وکړي اخبار د سرقې نه وشي او هر چې دا دوند دی انا سارق صوب فلان په اضافت ویله حکایت کوي د فلانی د جامو غل زیما هغه نه لاس پرې قاضي ابو یوسف نے مناظره وګټله